په حق باندې او دا نور خلق په د هغې پیروي کوي او هغه مذهب به اختیاري او دین به اختیاري. د مسلمانانو دغه ځای کې یو عالم هغه ورته ووایي چې نه داسې به نه کوو، اور به بلو، تا سره به خپل کتاب وي انجیل شریف او ما سره به خپل کتاب وي قرآن مجید، او سره د کتابه به ورته دانګو چې کوم کس بچ شو نو هغه دین به په حقه باندې، او چې کوم کس وسوځېد نو هغه دین به په ناحقه باندې. پادري چې کله دا واورېدل نو ارټې په شا واغستو چې دا په چا باندې پېښ شو. نو د علماء کرامو ذمه داري دا ده چې دوی به دین خورئ هم او دین به بچ کوي هم. رسول الله علیه السلام دین خور کړی هم دی خو دین بچ کړی هم دی. چې کوم ځای کې هم په دین باندې څه آنچ راغلی دی نو صحابه کرامو هم خپله توره او ډال اخیستی دی. ابوبکر رضی الله تعالی عنه خو تر دې پورې وویل چې اینقص الدین وانا حی، په دین کې به څه کمی بې شی راځي او زه به ژوند دی. خلک چې څنګه وایي زما پوله به څوک وایي زه به ژوند دی. د هغوی خپل ذاتي څیزونه په دین باندې قربان کړي او د هغوی دین خپل ذاتي څیز جوړ کړی، لکه څنګه چې په ذاتي څیز باندې جګړه کوي دغه شانتې د دین په سر باندې صحابه کرامو جګړه کړې. او دا دستور دی چې د هغې نه بعد بیا علماء کرامو هم په مختلفو ځایونو کې بیا د دین دپاره مختلفې قربانۍ ورکړي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا زمون د امام صاحب رحمت الله علیه د شاګردانو شاګرد دی، او دا د امام ابو یوسف او د امام محمد رحمت الله علیه شاګرد دی. 162 هجری کې دی پیدایش شوی تقریبا. دی چې کله سبقونو نه فارغ شو نو په کوفه، په بغداد او په دمشق او په شام باندې د معتزله و حکومتو. معتزله ځان له یو فرقه وه د دین د ډېرو خبرو نه د هغې انکار او د بدل مزاج خلکو. خو د ټول اهمه او بنیادي خبره زمونږ او د معتزلو د اهل سنت والجماعت او د معتزلو اختلاف راغی چې هغوی ویل چې قرآن مجید دا به ختمیږي، او زمونږ مذهب او زمونږ عقیده دا ده چې نه، قرآن مجید به نه ختمیږي. څنګه چې الله تعالی ازلی او ابدي ذات دی نو دغه شانتې دا قرآن مجید به هم ابدي او ازلی وي، ځکه چې په دې قرآن پاک باندې الله رب العزت یو بیره تکلم فرمایلی دی. دا ټول قرآن پاک الله پاک یو بیره ویلی دی، دا به نه ختمیږي. دا خبره ډېره عروج ته ورسېده او معرکة الآراء کتابونه او مناظرې او واقعات په دې نقطه باندې راغلل د مسلمانانو د اهل سنت والجماعت او د معتزلو په منځ کې. خو د مامون الرشید د دوی د قوم او د قبیلې یو بادشاه و، هغه هم معتزلي شوی و، د هارون الرشید د مخکینی د غرور و، هغه معتزلي و، او هغوی سرکاري مذهب هم معتزلي ګرځولی و. باران شو نو په سالمه دنیا کې هغوی د خپل دین تدوین کو او مسلې راوباسلې به او د دې سره حوالې سره مناظرې به وي. آخري مناظره او د ټول اوچته مناظره
دا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د بادشاہ په دربار کې کړی و. تر دې پورې چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مناظره وګټله، د هغې د مناظر نوم داوود او زموږ د طرف نه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هغې مناظره وګټله، لاجواب شو د هغې نه، هغې ته بیا څه جواب نو. د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه باندې د والو د ریمانډ اډر وختېدو او دا اعلان یې وکړو چې داسې جلاد ته راشي چې هغه ته په 2 کوړو کې سا وباسي. تر کم 50 کوړې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وخوړې. او مورخین وایي که هغه د یو کوړه اتي له رابغوړې وه نو وایي که اتي تا ستړې سر تړلی و نو دومره بده وه چې هغه ستن به ځان پسې راکاږلې وه او د اتي به ټوپونه وړي وو. خو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د دین او د اسلام دپاره او د صحیح دین د ښکاره کېدو دپاره درې کم 50 کوړې وخوړې او بیا هم ژوندی و. الله رب العزت ورته فتح ورکړه. نو علماء کرامو ذمهداري دا ده چې دوی به دین خورئ هم او دوی به دین بچ کوي هم. او زمون اکابرو په نږدې زمانه کې د هندوستان په تحریک آزادۍ کې زرګونو علماء کرام شهیدان شوي دي. بذات خود یو انګریز خپل وایي چې 14000 علماء کرام په دهلی کې موږ په یو ورځ باندې وجلي دي. 14000 علماء کرام او موږ به د توپو ګولو سره تړلي وو. علماء کرام هغه انګریزانو ته د دې خبرې د اهمیت پته وه چې مسلمانان موږ در هغه ټیمه پورې نشو خرابوي او در هغه ټیمه پورې دوی موږ په خپل لاره کولی نشو تر څو پورې چې دوی په معاشره کې علما ژوندي وي، د عالم حیثیت ژوندی وي، د عالم شان او شوکت ژوندی وي، نو تر هغې پورې موږ د مسلمانانو ریاست او د مسلمانانو معاشره نشو خرابولی. نو هغې علماء کرام به بدنامول او هم اوس هم هغه طریقه ده چې هغې علماء کرام بدنامولو کوشش کې لګیا دي. مدرسه بدناموي، جومات بدناموي، د مدرسې او د جومات د بدنامولو کوشش کې لګیا دي. ټوله میډیا او ټوله دنیا په دې کې لګیا ده چې مدرسه موږ څنګه بدنامو، دا موږ څنګه ختمو. یریدون لیطفئوا نور الله، دوی غواړي چې د الله د دین دا رڼا مړه کړي. والله متم نوره، او الله رب العزت د خپل دین رڼا مکمل ټیکاو کړی ده. دا د چا په ذریعه باندې ټیکاو کړی ده؟ اوس خو پیغمبران نشته، د علماء کرامو په ذریعه باندې الله رب العزت د خپل دین رڼا ټیکاو ساتلی ده. الله رب العزت فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دا دین موږ را لېږلی دی، قرآن موږ را لېږلی دی او د دې حفاظت ذمهداري هم په موږ باندې ده. نو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې خو ښکارېده چې پیغمبر د دین دفاع کوي او دین خوروي. خو د پیغمبرانو خو احتتام شوی د رسول الله مبارک باندې او الله رب العزت د رسول الله مبارک یې وفرمایل چې ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بس د پیغمبرانو سلسله ختمه شوه. اوس د دین حفاظت به څوک کوي؟ چا ته حواله شوی د دین د حفاظت؟ د دین صحیح تدوین به څوک کوي؟ د دین ترجمانی به څوک کوي؟ د دین نمایندګي به څوک کوي؟ انبیاء علیهم السلام خو نشته دې بل متوجه شي، دې بل ګوره بچو، انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات خو نشته، څوک به کوي؟ علما به کوي. دا د دین ذمہ داران دي، د دین ټیکهداران نه دي. ټیکهدار ته وایي چې خپل کار خپله کوي، بل څوک بل چا له کار ایسه نه ورکوي. دا ټیکهداران نه دي چې دا د دین چوکیداران دي، دین ته ولاړ دي. او که ټیکه یې اخېسته
نو نن به خوبیش مولا نه جوړېدو د خوبیش پلار خو مولا نه دی مسلم خان او فضل الله حافظ صاحب او یوسف خان دي به خو مولایان نو بیا د پلاران خو مولایان نه دي ډېر ټبرې مولایان دي دې مطلب دا دی چې دا دین عام دی دې باندې چا هوډ نشته چې دې به زده کوي او دې به نه زده کوي خدا علماء کرام د دین چوکیداران دي او کلک چوکیداران دي الحمدلله ټول مجموعه متوجه کړل بالکل دین چوکیداران دي جی او چوکیدار نه څوک یریږي جی غل دی یریږي کنه او په چوکیدار باندې حمله څوک کوي غل به کوي کنه او د چوکیدار سره د غل په مقابله کې ټوپک وسره ډېر کلک نه کټا څو خیال وکړي د ټولو چوکیدارانو سره یو میله ټوپک اکثر یا تو میله وسره او صرف بیټری وسره یا چا سره د دې مطلب دا دی چې چوکیدار به د ورځې د شپې ویخي چې ټول خلک ودی نو چوکیدار به زی ویخ بګله کو چوکیدار ود شو نو غل برازي بیا په دکانو تعلیم باندې کړه نو د مولا مثال د چوکیدار دی چې خلک ودی نو دی به ویخ وي او دی به د خلکو د ایمانونو حفاظت کوي دا مولا او تاسو خو په دې وخت کې پاتې کېږئ کنه نو کله کله ماشومان ولګي او کله مولا شو کوي کله ټیپر شو کوي او دا مالک چې بل دي دا आवाज کوي چې نو دا ماشومان بیا کلوې دا غي بیا بشا ګوري نه ګوري دا شان د دین دشمنان او د دین غلان چې دي کله په دین حمله کوي او موږ تاسو به سره بیا आवाज وکړو نو بیا په دې غل کې دومره جرأت نشته چې زمونږ تاسو مخه ته ودرېږي یا په خپل ځای باندې ټیکاو شي نو زمونږ اساس د الله غونډه کې आवाज او لږه غونډه کې چغه او لږ مهنت دا په کافرانو باندې او په بيدینه خلکو باندې ډېر ګران دي او ډېر ګران دي پروزي او غیر په داسې مجلسونو باندې خبرکی زمونږ اساسو مقتدا او پېشوا د علماء کرام دي تاسو یقین وکړئ نن د سالمي دنیا د علماء کرام راجم شوي دي په یو ملک دور علماء کرام نشته چې څوره زمون په ملک الحمدلله او زمون د ملک علماء کرام دا تیار هم دي او دا جاندار هم دي الحمدلله دوی په ارسه باندې پوي دي او په هر میدان کې د خپل ځان ځای کړی دی او جمله کوم ځای کې نشتی یقین وکړئ یقین وکړئ نمونه ورته نشم اخیستی د حبیب الرحمن مولوي صاحب دا ویډیو کوي خو د بېدینو خلکو د بېدینو خلکو او د سیکولرو خلکو داسې سمې خولې ته شړه کېږي چې یو مولا هم نسته ګوره بنګلادیش موږ سره 25 کاله یو ځای و ازادي ورته زمونږ او ستاسو سره یو ځای میلاو شوی وه اسلامي ریاست دی اسلامي حکومت دی د مسلمانانو ریاست دی 2% پکې هم نور خلک نشته خو هغه نن سیکولر مملکت ګرځېدلی دی سیکولر حکومت ګرځېدلی دی او سیکولر سټیټ ګرځېدلی دی سیکولر څه ته وایي دې ته وایي چې هغوی وایي چې د بنګلادیش په قرآن د بنګلادیش په قانون کې او د بنګلادیش په دفتر کې به قرآن او حدیث ته عمل او دخل نی بس د بنګلادیش په فیصله کې هغه های کورټ کوي که سیول کورټ کوي او که سپریم کورټ یې کوي په دې کې به قرآن او حدیث ته عمل دخل نی هغوی د خپل ملک نه د قرآن او د حدیث قانون ختم کړی دی او زمون په ملک کې دغه د خلکو کوشش داري چې د زناورو قانون راولي چا کې نه پردی نه پکې سطر وي ښځې هم یو شان دي یو سړی هم یو شان د دوی په دې ایجنډا کې
او د دوی په دې منشور کې رکاوټ صرف مدرسه ده، بس صرف جماعت دی او صرف مولا دی پکې. دوی ته چې دا مخه کولاو شي نو دوی به زمونږ سره او زمونږ د جوماتونو او مدرسو سره به لبې وکړي. بلکل ګوره په اسلام آباد کې ټوټل په ضلع اسلام آباد کې ټوټل 80 هندوان نشته. اوس باندې بیا مردم شماري شروع ده. 80 هندوان په ضلع اسلام آباد کې نشته، خو سل کناله د هندوانو د مندر دپاره حکومت وقت ورکوي. څومره جي؟ سل کناله حکومت ورکوي هندوانو له. دا زما او ستا حکومت ته جي 138 ارب روپۍ زما او ستا د زکات او زما او ستا د ټیکس د مسلمان د جومات او د مدرسې نه علاوه چې څومره هم دلته اقلیتونه دي د هغوی په عبادتخانو او د هغوی په مرکزي عبادتخانو باندې به دا پیسې لګي. خو د مسلمان د جومات ته بل هم تفریح کولی نه شي. په داسې حالاتو کې علماء کرام د جومات او د مدرسې جنګ کوي. او تاسو خبره دا یاد ساتئ چې په کوم حکومت کې هم پالیسي یو شانتي د یو څیز خلاف روانه وي نو تاسو په دې ځان پوهه کوئ چې دا پالیسي د دې حکومت نه ده. په سن 88 کې چې په کوم حکومت جوړ شو هغه هم د مدرسې خلاف و. په 92 کې چې کوم حکومت جوړ شو هغه هم د مدرسې خلاف و. په 96 کې چې کوم حکومت جوړ شو هغه هم د مدرسې خلاف و. په 97 کې چې کوم حکومت جوړ شو هغه هم د مدرسې خلاف و. په 2002 کې چې کوم زمون حکومت جوړ شو هغه هم د مدرسې خلاف و. په 2008 کې چې کوم حکومت جوړ شو هغه هم د مدرسې خلاف و. په 2013 کې چې کوم حکومت جوړ شو هغه بیا د مدرسې خلاف و. په 2018 کې چې کوم حکومت جوړ شو هغه بیا د مدرسې خلاف و. تاسو په دې خبره پوه شئ چې کوم حکومتونو کې کومه پالیسي هغه په تسلسل سره یو شانتي چلیږي نو دا د دې حکومت خپله پالیسي نه وي بلکې دا د بیروني خلکو او د بدماشانو او د عیسایانو او د یهودیانو ورکړل شوې پالیسي وي چې دا به هر حکومت جاري ساتي. د مدرسې جنګ او زمونږ د تهذیب جنګ دا به شریک عملي کوو انشاءالله. د نن نه ټیک 400 کاله روان دی کم و بیش. په مصر کې هم داسې حالات وو د اسلام پسندو د علماء کرامو د اهل مدارسو د اهل مساجدو او بل طرف ته د سیکولر خلکو د لیبرال خلکو د یهود نواز خلکو دغه هم دغه شان مقابله چلیده څنګه چې زمونږ په ملک کې نن د اسلام پسندو او د یهود نوازو مقابله چلیږي. مصر د خپل تهذیب جنګ بایلو، د خپل جامع او د خپل جوړې جنګ بایلو، د خپل پټکی او د خپل ګیری جنګ بایلو، د خپل مدرسې او د جماعت جنګ بایلو، د خپل معاشري جنګ بایلو، د خپل روایتو جنګ بایلو او باغی باندې غلیبا د یورپ د خلکو رااله. نن تاسو په مصر کې وګورئ د مصر ښځې هم پینټ شرټ اچوي مکمل او سړي به هم اچوي مکمل او د ګیرې پرېښودلو اجازت هېڅ چاته نشته. د پټکي اچولو داسې پټکي اچولو اجازت هېڅ چاته نشته. اوس دغه حالات زمونږ په ملک کې هم جوړ دي، ما ته هم جوړ دي، تاسو ته هم جوړ دي. او د دې ټیک 100 کاله روان دی. په ترکیه کې هم داسې حالات وو. خلافت عثمانیه وه خو یورپي ملکونو یو خپل ایجنټ پیدا کړ چې د هغه نوم کمال اتاتورک و.
او د کمال اتاتورک په ذریعه باندې هغه سالمه ترکی ته حواله کړه. او ترکی کې د اسلامي تهذیب او د یورپی تهذیب جنګ مسلمانان کمزوري شو. او ترکی کې د جماعت او د مدرسې جنګ او بل طرف ته د سیکولر پرچار جنګ هلته کې د اسلامي تشخص جنګ او بل طرف ته د اسلامي تشخص ختمول جنګ کو. د ترکی مسلمانان د مدرسې د جماعت په بارډر باندې ولاړو، خو عیسایانو او يهوديانو مسلمانان کمزوري کړل او داسې کمزوري کړل چې د 100 کالو تیرېدو باوجود هم ترکی نن سیکولر سټیټ دی، سیکولر ریاست دی. هلته ته ګیره نشم پرېښودی. د هغې په قانون کې قرآن او حدیث شامل لري. هغې نن خپل جنګ بایللی دی، خپل تهذیب یې بایللی دی، د هغې ښځو پرده بایللې ده، سړو یې ګیره بایللې ده، سړو یې پټکي بایللې دي. د هغې قبایلي نظام ختم شوی دی مکمل. د هغې د روایاتو نظام ختم شوی دی. نن دوستانو عزیزانو زمونږ په ملک یو ډېر لوی جنګ روان دی جي. زمونږ او ستاسو د دې جامع جنګ او زمونږ او ستاسو د روایاتو جنګ روان دی. او باراني خلک وایي چې کوم طاغوتي او سامراجي قوتونه دي، هغه وایي چې د مسلمانانو نه موږ دا جامه واخلو او خپل یې ورته واچو. دا نن د دنیا کې د تهذیب جنګ دی. په دنیا کې 2 جنګ روان دي، یو د جامع او د جوړې جنګ دی. عیسایان او یهودیان هغه وایي چې د مسلمانانو جامه جوړه دي زموږ په شان شي، د رهن سهن دی زموږ په شان شي، د مسلمانانو ښځې دی زموږ د ښځو په شان بې پردې شي.